يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو رونو، نن یو ځل بیا مونږه په هغه اجتماع کې موجود یو، کومه اجتماع چې زمونږ د دین د پوهې دپاره، په دې دین باندې د ځان پوهه کولو دپاره الله تعالی مونږ دپاره مقرر کړې ده. یو غټ حیثیت لري، یو فضیلت لري، په دې کې ډیر شی اعمال دي، د هغه اعمالو لوی فضیلت دی. نو پکار دا ده مونږ دپاره چې دې اجتماع ته مونږ راځو، دې جمع له مونږ راځو، په تیارۍ سره راشو، او کله چې د دې جمع نه مونږ واپس ځو، پکار دا ده چې مونږ څه شی ځان سره وړی وي، د خپل دین باندې مونږ ځان پوهه کړی وي. ځکه دا زمونږ دپاره هر هفته کې یو بهترینه موقع ده چې مونږ په دې باندې خپل ځان پوهه کړو، په هغه دین باندې خپل ځان پوهه کړو، کم دین چې زمونږ دپاره راه نجات دی، د نجات لاره ده. او که په دې باندې مونږ عمل ونه کړو نو بیا نجات لاره بله نشته دی. ځکه دین خو همدا یو دین دی، ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نیز باندې دین صرف اسلام دی. که فرض که د اسلام نه علاوه بل دین پسې څوک روان وي، په بل ازم پسې روان وي، په کمیونیزم پسې روان وي، سیکولریزم پسې روان وي، سوشلیزم پسې روان وي، دی به کامیابي نه مومي. دی چې د دنیا ته د څه مقصد دپاره راغلی دی، هغه مقصد به دته نه حاصلیږي. کوم عبادت چې الله تعالی دته ویلی دی او د ده نه تقاضا کوي چې تاسو به زما عبادت کوئ او د دې دپاره مې دې دنیا ته لیږلی یې، هغه مقصد به بیا نه حاصلیږي. لہذا پکار دا ده چې مونږه د دې ځای نه ځو، نو چې څه شی مونږ خپل ځان سره اغستی وي، په دې نیت باندې چې په دې باندې به مونږه عمل کوو. ډېرو عزتمندو، دا دین چې الله تعالی را لیږلی دی، نو په دې دین کې د دې دین د زده کړې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره را لیږلی دی، او هغه مونږ ته د دې دین او د دې اسلام مکمل وضاحت کړی دی چې دا دین څه شی دی، اسلام څه شی دی، اسلام د څه نه عبارت دی، او په دې باندې به عمل څنګه کوئ. مختلف ځایونو کې او مختلف جمعو کې مونږ د دې بیان کړی دی، او هر حصه بیان کړې ده. نن چې کوم آیت ما تاسو ته ولوستو، په هغې کې الله تعالی د اسلام چې کوم د حیا نظام دی، د هغې تذکره کړې ده او مونږ ته سبق را کړی دی. او بیا د دې آیت په وضاحت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ مکمل په دې باندې پوهه کړي یو چې حیا څه ته ویلی کېږي. مونږ په خپل ژوند کې د حیا دا ټکی ډېر محدود ساتلی دی. یره وی تعالی حیا نه درځي، نور د دننه د حیا نه ځان خبرول غواړي چې شریعت حیا څه ته وایي. دا حیا په دین کې یو بنیادی حیثیت لري، دا د نیکو دپاره یو بنیاد دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې الحیاء شعبة من الایمان، دا حیا دا د ایمان حصه ده. او بل ځای کې وفرمایل الحیاء هو الایمان، حیا دقه حیا ایمان دی. نو پته لګي چې ایمان او حیا دا یو بل سره بالکل تړلي شیزونه دي، دا بالکل یو بل سره تړلي دي. بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الحیاء والایمان قرنا جمیعا،
وی دا حیا او ایمان دا خپل منځ کې قرآن یو ځای دی بالکل. او بیا د دې وضاحت مو کو چې واذا رفع احدهما رفع الاخر. وی کله چې دا یو د دینه لاړ نو دا بل وسره اتوماتیکلی لاړ. نو دا مونږ ته معلومه شوه چې کوم ځای کې حیا نشته دی نو ایمان به دغه ځای کې نه وي، او کوم ځای کې چې حیا شته دی نو پته ولګي چې دلته ایمان دی، اصل کې دلته ایمان دی. او چې ایمان نشته دی ظاهره د بیا خو اړو حیا شته دی نه. اوس چې دا حیا دا د نیکو دپاره یو بنیادی فیکټر دی، یو بنیاد دی، یو پرایمري فیکټر غونته حیثیت لري. نو دلته به کتل غواړي چې دا حیا اصل کې د چا نه پکار ده، د حیا ویلې کېږي څه ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی. او یو ځل صحابه کرامو ته وفرمایل چې استحیوا من الله حق الحیا، تاسو د الله نه څنګه چې د هغه نه د حیا کولو حق دی تاسو هغسې د هغه نه حیا وکئ. صحابه وفرمایل انا نستحیي والحمد لله. وی مونږه یا رسول الله مونږ خو د الله نه حیا کوو او په دې باندې د الله تعالی ډیر شکر ادا کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې لیس ذلک، دغه نه ده، بلکې اصل حیا څه شی دی، بهترین حیا څه شی دی، او د حیا مطلب څه دی؟ د حیا مطلب دا دی چې څوک د الله نه حیا کوي نو هغه به ان تحفظ الرأس وما عوا. درې شیزونه ښودلي دي، پای کې اولنی دا دی چې ته د خپل سر حفاظت وکړي او په سر کې دننه چې څه شی دي د دې ته حفاظت وکړي. یو خبره پکې دا ده، دننه په دې کې څه شی دی؟ په سر کې دننه راځي مازغه راځي، په سر کې دننه غوږونه دي، په سر کې دننه سترګې دي، په سر کې دننه خوله ده، په دې خوله کې دننه ژبه ده. د دې ټولو شیزونو به ته حفاظت کې. نو چې د الله نه حیا کې نو حیا مطلب دا دی چې د هغه د نافرمانۍ نه به ته ځان بچ کې. مونږ وایو که نه چې یاره ماله د دې پلانکي کس نه ډېره حیا راځي، د خپل پلار نه راله حیا راځي، نو مطلب بیا دی چې د پلار مې کم شی نه دی خوښ، کم کار نه دی خوښ، نو هغه زه د هغه د مخې نه کومه، ځکه ماله ته حیا راځي، ماله ته شرم راځي. نو دلته دا هر څه په دې سر کې چې کم اندامونه دي، کم شیزونه دي، خوله ده، ژبه ده، سترګې دي، غوږونه دي، مازغه دي، دې ټولو باندې به د الله د نافرمانۍ کار نه کول. اوس مازغه به د الله د نافرمانۍ نه مونږ ځان بچ کوو. دې مازغو کې به هغه خبرو له ځای ورکوو چې هغه د الله خوښې دي. په دې مازغو کې به هغه خبرې نه ساتو، هغه سوچ به پرې نه کوو کوم د الله تعالی په هغې باندې خفه کېږي د کومونه. په دې کې به اسلام له ځای ورکوو، په دې کې به د اسلام نه علاوه نور خبرې، نور ازمونه، نور نظریات، نور فکرونه دې له به پکې مونږ ځای نه ورکوو. نو دا به د الله د نافرمانۍ نه دا مازغه مونږ بچ کوو. دغې ته ویلی کېږي حیا. په دې کې غوږونه دي، نو غوږونه به مونږ د الله د نافرمانۍ نه بچ کوو. چې کوم خبرو کې د الله نافرمانی راځي د هغې نه به دا غوږونه بالکل بند ساتو، بالکل به ترې بچ ساتو. په دې کې خوله ده، په دې کې ژبه ده، دا به موږ د الله د نافرمانۍ نه بچ کوو. په دې ژبه باندې به موږ هغه خبرې نه کوو چې الله په هغې باندې خفه کېږي. مسلسل به دا په هغه خبرو کې مصروف وي کومو باندې چې الله خوشحالیږي. په دې کې سترګې دي، دا سترګې به موږ د بدنظرۍ نه بچ کوو، په دې باندې به بدنظري نه کوو. او اصل کې حیا وروسته به تفصیل انشاءالله سره هم شي. په دې کې د بدنظرۍ د یو لوی حیثیت دی په حیا کې، بلکې دا بدنظري او د نظر حفاظت دا د اسلام چې کوم نظام حیا ده د هغې بنیادي حصه ده. او دا اصل کې دا بدنظري چې دا مونږ غلط استعمالو دا د زنا دپاره یو پوړی هم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چا چې ماله د دې دوو جبړو په منځ کې کم شی دی او د دوو رنونو په منځ کې څه شی دی د دې ضمانت مال راکو، د دې د حفاظت ضمانت مال راکو، وایي زه به وله د جنت ضمانت او ګارنټي وله ورکم. د جبړو په منځ کې څه شی دی؟ دا ژبه ده چې د ژبې حفاظت چا وکړو، او د دې ورنانو په منځ کې شرمګاه ده
نو د ژبې او د شرمګاه چې چا حفاظت وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه به ورله د جنت ګارنټي ورکمه. نو دا د دې ټول سر حفاظت دا د حیا بنیادی حصه ده. دویمه خبره ان تحفظ البطن وما حوا، د حیا هغه دویمه حصه دا ده او دویمه خبره په حیا کې دا ده چې ته خېټه او د خېټې خواوشا چې څه دي د هغې ته حفاظت وکړي. نو خېټې نه خواوشا څه شی دی؟ د خېټې نه خواوشا لاسونه دي، خپې دي، شرمګاه ده، د دې به ته حفاظت کې. په لاسونو باندې به ته هغه کار نه کې چې په هغې باندې الله ناراضه کیږي. په خپو باندې به ته هغه ځای ته نه ځې په کوم باندې چې الله ناراضه کیږي. د الله د ناراضګۍ او د نافرمانۍ ځایونو ته به په دې باندې ته تګ نه کې. دې ته به ویلی کېږي حق د حیا، کوم چې الله تعالی ته مطلوب ده. او درېیمه خبره یې کړې ده ان تذکر الموت والبلا، ته به همیشه مرګ یادې او د مرګ نه وروسته چې کومې مرحلې دي هغه به یادې. مسلسل به د هغې په یاد کې کوم یو عمل چې ته کې ستا په ذهن کې به دا خبره وي چې مرګ نه پس یو مرحله راځي، هغه مرحلې ته د حساب کتاب مرحله ویل کېږي. په هغې کې به زما نه د دې تپوس کېږي، زه به د دې حساب کتاب ورکوم، محاسبه به کېږي زما سره. نو دغه او د دې سره یې وفرمایل ومن اراد الاخرة ترک زینة الدنیا، څوک چې آخرت غواړي، په آخرت کې کامیابي غواړي، هغه د دنیا زیب و زینت دا بالکل پرېږدي، دې له اهمیت نه ورکوي. بالکل دا دې ته اړو توجه سوچ نه کوي، دا خپل پریارټي نه ګرځوي، دا دې له ترجیح نه ورکوي. نو دا درې خبرې چې په چا کې راغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا. چا چې دا درې کارونه وکړه نو اصل کې د الله تعالی نه حیا وکړه. په دې ځای کې بنیادی طور باندې مقصد د خبرې دا دی چې د الله نه حیا دا سوچ پیدا کول چې زه مسلسل د الله په نگرانی کې یم. الله زما مسلسل نگرانی کوي، داسې یو ځای نشته دی چې په هغې کې زه د الله نه پټېدی شم، د الله نه زه پټ شم، هغه زما نه ویني، هغه زه په نگرانی کې نه یم. لکه مثال په طور مونږ په دې خاریه کې او په دې روډونو باندې مونږ ډرایوینګ کوو، نو ډرایوینګ کې مونږ خیال نه ساتو، سپیډ که فرض که مونږ اوور سپیډینګ هم وکړو، مونږ کله ناکله هلکان هغه ویلینګ هم په ګاډي باندې وکړي، بیلټ هم نه تړي، او که ټریک بدلی نو انډیکیټر هم څوک نه لګوي. خو کله چې مونږ گاډی موټروی ته کو، موټروی باندې مونږ روان شو، نو فوراً بالکل تاسو ډرایور ته خیال شي دا بالکل اټومیټیکلی مکمل چینج شي، دی به بالکل سیټ بیلټ راواخلي او مکمل به دا وتړي، دی به بالکل په سپیډ لیمټ کې اوسیږي، دا 120 نه به دی بالکل بره نه ځي. دی چې کله ټریک چینج کوي دی به انډیکیټر لګوي. خو دا شی چې کله د موټروی نه راکوزیږي نو دا دی ولې دا خیال نه ساتي؟ مطلب دلته دا دی چې د موټروی د پولیس چې کوم راډار سیسټم دی، کوم کیمره ده، د هغې په نگرانی کې یم زه. د دغې نگرانی خوف دی مکمل د موټروی د اصول او د دې رولز بالکل تابع کړی دی. همدقې د دې ډرایور مثال د مؤمن په کار دی په ټول ژوند کې او په ټوله زندګۍ کې چې دی د الله په نگرانی کې دی. که فرض که زه وایم چې یاره زه د دې حفاظت نه کوم، نو بیا به داسې یو ځای ماله پکاري چې په هغه ځای کې ما الله تعالی نه ویني. نو داسې یو ځای خو په دې دنیا کې نشته دی چې الله تعالی نه زه په هغې کې پټ شم، ماله د هغه نه حیا نه راځي. نو بنیادي یو شی او بنیادي فیکټر چې د مؤمن په ژوند کې پکار دی هغه د حیا فیکټر پکار دی چې دی به حیا کوي. یو بنیادي غلط فهمي چې کله زمونږ د ذهنونو ته مونږ راځي په دې معاشره کې هغه دا دی، په دې آیت کې الله تعالی ویلي دي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، وی مؤمنانو ته ووایه ای پیغمبره چې دوی خپل نظرونه ښکته ساتي، خپل نظرونه بچ کوي. نو نظر که فرض که په ښکته کتو باندې بچ کیږي نو ښکته به ګوري، که په بره کتو باندې بچ کیږي، که په ښی طرف ته په کتو باندې بچ کیږي، که په ګس طرف ته په کتو باندې بچ کیږي. کله ناکله نظر په سترګې پټولو باندې بچ کیږي، دی به خپل نظر بچ کوي. نو غلط فهمي دا ده چې د نظر حفاظت دا به صرف زنانه کوي، زنانه به صرف حیا کوي او سړی به حیا نه کوي، سړی به نظر نه بچ کوي.
حالانکه سوره نور دا آیت د سوره نور دی کله چې د نظر حکم الله تعالی کړی دی نو اول حکم هغه سړي ته کړی دی قل للمؤمنین او په دویم آیت کې قل للمؤمنات بیا راغلی دی چې مؤمنانو ښځو ته مو ووایه چې هغه خپل نظرونه لاندې ساتي نو فرمایل چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دومره یو وړوکی آیت دی او دومره یو جامع معنی یې راګیره کړې ده چې دې مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه لاندې ساتي او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي نو یو اولنۍ سیړۍ بیان کړه او د دې نه پسې بیا اخرنۍ سیړۍ بیان کړه د بدکارۍ دپاره اولنۍ سیړي اولنۍ پوړۍ هغه د نظر حفاظت دی چې څو پورې د نظر حفاظت نه شوی نو هغه وخته پورې سړی د زنا نه ځان نشي بچ کېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ وایو چې زنا صرف د عمل ته ویل کېږي دغه عمل زنا نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د سترګې هم زنا ده او هغه دا ده چې د غلطو ځایونو ته هغه وګوري د لاسونو هم زنا ده چې د په هغې باندې غلط ځایونه ټچ کړي د خولې هم زنا ده چې د په هغې باندې غلطې خبرې وکړي د غوږونو دپاره هم زنا ده چې د په هغې باندې د زنا خبرې واوري او اخره کې وفرمایل چې وروسته د اندامونو شرمګاه خو صرف د دې خبرې تصدیق کوي چې دا مخکې کارونه شوي دي که نه دي شوي د نظر زنا شوې ده که نه ده شوي د غوږونو زنا شوې ده که نه ده شوي د خولې زنا شوې ده که نه ده شوي شرمګاه وروسته بیا د دې تصدیق کوي صرف او یا تکذیب کوي تکذیب مطلب دا دروغ وګڼي دا شرمګاه چې مثال په طور دا مخکې کارونه نه دي شوي که فرض که زنا وشوه د شرمګاه زنا وشوه نو ته په دې خبره باندې پوهه شه چې دا مخکې کارونه هم شوي دي لہذا د زنا نه د بچ کېدو دپاره د عمل نه د بچ کېدو دپاره اوله کې پوړی کېښوده چې د نظر حفاظت کوئ مونږ د نظر حفاظت ونه کو نو په اخلاقي او په بد اخلاقۍ کې او په اخلاقی کمزوریانو کې مبتلا شو په 1983 کې 1983 کې د ایډز بیماری راغلی ده د ایډز بیماری راغله د څه شي نه راغلی ده نو بالکل هغه 99% بلکې 99.9% دا راځي د زنا نه او د دې اوس داسې بیماری جوړه شوې ده چې په میډیکل کې د دې علاج نشته دی د دې که فرض که علاج شته دی نو د دې چې کوم هغه سمټمز راځي او کوم مسلې راځي کوم هغه تکلیف راځي صرف دا تکلیف نه د بچ کېدو دپاره دوايانې ډاکټر ورکوي هېڅ علاج اوسه پورې نشته دی د دې خبرې اسلام 1400 کاله مخکې تدارک کړی او هغوی ویلي چې جنسي بېراهروي دا حرامه ده 1400 کاله مخکې اسلام دا خبره کړې وه چې د نظر حفاظت به کوئ او چې د نظر حفاظت وشي اټومیټیکلی به ستاسو د شرمګاه حفاظت وشي چې د شرمګاه حفاظت وشي نو تاسو به د دې اخلاقي کمزورو نه د بد اخلاقۍ نه به تاسو بچ شئ مونږ په هغې باندې عمل ونه کړو اوس په داسې مرضونو کې مبتلا یو چې د هغې علاج نشته دی مونږ به مخکې زه ورته ویله چې په یورپي ممالکو کې هلته دا شی ډېر زیات دی دلته په پاکستان کې هم ډېر زیات شوی دی خو مسله دا ده د بهر ممالکو په شان دلته ټیسټونه نه کیږي دلته هغه هیلث کارت سیستم داسې نشته دی چې د هر یو کس د ټیسټ وشي حالانکه دا اخلاقي کمزورۍ دلته هم عام شوي دي ولې عام شوي دي ځکه مونږ په دې باندې عمل نه دی کړی چېرته مونږ شرعي احکامات نه دي کتلي چېرته مونږ د حیا هغه بحث ته توجه نه ده کړې بدنظري دومره ډېره شوې ده دومره بیماری او دومره اخلاقی کمزورۍ راغلی دي د سوشل میډیا په شکل کې د ټیک ټاک په شکل کې دا څومره چې پلیټ فارمز دي زمونږ بچي ډمان شو زمونږ بچي بالکل هغه اخلاقي داسې طرف ته دا خبره تلې ده چې دا دومره بد اخلاقي کیږي چې اوس هغه بد اخلاقۍ هغه کارونه مونږ ته اړو بد اخلاقي ښکاري نه دومره ده د ګناهونو کارونه ډېر شوي دي دومره هغه بد اخلاقي ډېره شوې ده که چېرته په سوشل میډیا باندې چېرته راشي زنانه راشي یا سړی راشي او هغه ګډیږي نو مونږ ته اړو دا څه باک نه ښکاري څه غلطه خبره راته نه ښکاري ځکه هغه دومره عامه شوې ده تاسو تپوس وکړئ د کومو خلکو چې بچي په تعلیمي ادارو کې سبق وایي خصوصا د کومو خلکو چې لوڼه او خویندې سبق وایي هغه دې ته پریشانه دي چېرته دلته په څه شي کې مبتلا نشي ده بالکل په ټینشن کې مبتلا یي سوچ فکر یې ورسره دا ولې
دا د بد نظرۍ کوم پوړی چې الله تعالی یې ښودې وه چې په دې باندې به خفه نه ږدئ د دې نه به ځان بچ کوئ هغه مونږ بالکل کراس کړی دی هغه حد مونږ کراس کړی دی اوس چل نه راځي مونږ له چې د دې څه چل وکړو ام خلاد رضی الله تعالی عنها واقعه په آخره کې تاسو واورئ بیا انشاءالله خبره راغونډو غزوه خیبر کې د دې بچی شهید شوی و تاسو ته د اسلافو هغه یو واقعاتو نه یو واقعه واورئ چې زموږ اسلاف زموږ چې کوم آیډیلز وو زموږ چې کوم سټارز وو د هغوی څه کردار و چې کوم اسلام هغه بنیادي کردار چې د چاو په اوله کې د هغوی کردار څه دا کتل غواړي بدقسمتي دا ده زموږ د ماشومانو زموږ د بچو سټار او آیډیلز چې دي هغه ډمان جوړ شوي دي خپل بچو ته د خلفای راشدینو سیرت وښیئ د عمر رضی الله تعالی عنه سیرت ورته وښیئ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت ورته وښیئ د علي رضی الله تعالی عنه د بهادرۍ قصې ورته وکړئ چې دا ورته وریادې شي ام خلاد رضی الله تعالی عنها بچی وفات شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راغله او مضبوط حجاب یې والی دی زموږ خلکو کې دا یو غلط فهمي دا هم ده ستر او حجاب په پښتو کې مونږ یو شي ته وایو ستر هغه دی چې کوم ستا په کور کې محرم دی د خاوند نه علاوه ته هغه ته ښکاره کولی شي لاس دی مخ دی هغه ته ښکاره کولی شي او حجاب دا دی چې کله ته د کور نه بهر راوځي مکمل به ستا مخ هم پټي ستا لاسونه او خپې مکمل به ته پټ وي ام خلاد رضی الله تعالی عنها مکمل په حجاب کې راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله او د خپل بچی ته پوښتنه یې وکړو چې یا رسول الله زما د بچی څه چلو شو هغه چرته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا بچی خو شهید شوی دی په دې لاره کې چا ورته خبره وکړه پیغور یې ورکړو و چې ګوره ستا بچی شهید شوی دی او ته بیا هم دومره کلک حجاب کې راغلی نو هغې ورته یو تاریخي جمله ویلې ده هغه جمله زمونږ او ستاسو دپاره سبق دی وایي بچی مې شهید شوی دی خو حجاب خو رانه نه دی تللی حجاب خو رانه نه دی تللی د شریعت دا حکم خو زمانه نه دی شهید شوی دا خو زمانه نه دی فوت شوی لہذا که بچی مې شهید هم شو د اسلام باندې به زه مکمل عمل پیرا یم دې ټوله د خبرو خلاصه دا ده زمونږ په دې معاشرتي دا کمزورۍ او اخلاقي کمزورۍ زمونږ ټوله مخې ته دي علاج څه دی موږ اکثر په علاج نه پوهېږو علاج په دې قرآن کې دی علاج په احادیثو کې دی علاج په دین کې دی او په دین کې چې کومې خبرې د دې د تدارک دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله تعالی ښودلي دي په هغې باندې په عمل کې دی تر څو پورې چې موږ په دې باندې عمل نه کړی د دې اخلاقي کمزورونه بچ کېدل انتهایي ناممکن دي الله دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي زموږ دلته په گاونډ کې مقتدیانو کې منور خان صاحب د هغوی امامي ده او خواښ هم کېږي هغه وفات شوې ده د هغې د مغفرت دپاره دعا درخواست کړی دی هغې دپاره به دعا کوو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا الله زموږ ټول مردگانو بخي د منور خان صاحب د خواښې او مامي چې وفات شوي د الله تعالی دې ول کامل مغفرت نصیب کړي په دې مجلس کې چې نور څومره خلکو مردگان دي مړي شوي دي د چا مور چا پلار چا بچی هغه ټول دی الله تعالی وبخي په دې مجلس کې چې څومره خلک بیماران دي د دوی په کور کې بیماری دي الله تعالی دې هغه ټولو بیماری ښه کړي الله دې ټول له صحت کامله عاجله ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته